سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بادر صحابي هغه پاسېده چې یا رسول الله بس منګه ته دغه مکوه، منګه تا ته خبره کوو چې بس وړاندې کېږه او سر بنا ببرکت الله، سر بنا ببرکت الله، خبرې پرېږدئ، موږ د خدای په برکت ور روان کا، بس ورځو موږ په دې باندې. نبی علیه السلام پرې خبره ډېر زیات خوشحاله شو او ویې فرمایل ملګرو ته چې سیرو ببرکت الله، ځئ د خدای د برکت سره ورځئ پې. دې وخت کې هم بعضې کسان داسې وو چې هغې ډېر زیاته دا خبره چې په دې وخت کې د کفارو د مشرکانو د مکې سره مقابله ډېره ګرانه ده، نو دا خبره ډېره بده ګڼله چې یاره موږ پرې پوج باندې ورشو. نو قرآن کریم دا خبره کړې ده چې تاسو کې بعضې داسې کسان هم وو چې هغې دا خبره بده ګڼله. خدا یوازې دا نه، ته چې کله د کور نه راوتې په مدینه د مدینې منورې نه، نو یو جماعت ستا پرې ملګرو کې داسې و چې دا خبره یې بده ګڼله، لکه څرنګه چې دا خبره نن بده ګڼي. او تاسو داسې چې کومه دی دا خبره لکه څنګه چې د مال غنیمت په باره کې تاسو کومه خبره بده ګڼله چې یاره دا زمونږ په لاس کې وې، نو دقسې تاسو کې دا داسې یو طایفه وه چې دا خبره دقسې بده ګڼله چې موږ د کفر په فوج باندې موږ ورشو. حالانکې د الله رب العزت حکمت عملی په دې کې دا و چې د اسلامي فوج او د مشرکانه فوج په منځ کې مقابله راشي او په دې میدان کې چې مسلمانان انتهایی د شمار په لحاظ سره کم دي، د وسلو په لحاظ سره کم دي، په هر لحاظ سره کم دي، او کافران په هر لحاظ سره لیس دي، 1000 دي، وسلې برابر دي، وسورلۍ ورسره برابر دي، بالکل د جنگ لپاره تیار راغلي دي. نو الله دا غوښته چې په دې میدان کې دا زورور فوج د کفارو دا پر اسلامی مختصر فوج باندې ووهمه او صنادید قریش لا یو دچکه ورکم چې ټول عمر په اسلام پورې او په دین پورې او په خدای په ما پورې او زما په کتاب پورې او زما په دین پورې خنداګانې کړي دي، دا تینا د انتقام او بدلتې واله او دا زمونږ د په لاسونو باندې الله دا هغې نه اخیسته. او اقسې شوه شوه چې په بدر کې الله تعالی 313 مجاهدینو را پوره په 1000 کسانو باندې دونه بری ورکه چې 80 کسان صنادید قریش ته مړه کړه او 80 کسان یې په قید کې راوسته او باقي وتښتېدل او مالونه او دولتونه او وسلې او هر شی پرېښوده او غنیمتونه مسلمانانو راټول کړه او میدان یې وګاټه او هغه صنادید قریش راواګستې شو او د بدر په کوی کې واچولې شو.